د یو ملګري تپوس کړی دی چې مړي له غسل ورکولو کې څومره ثواب دی او طریقه یې څنګه ده. جواب دا دی چې مړي له غسل ورکولو کې ثواب په حدیث د مستدرک د حاکم کې راغلی صحیح سند سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مړي له غسل ورکړه او داغه په عیبونو باندې پرده راوړته ول نو الله وو ته سلويخ کړ ګناونه معاف کړي، سلويخ ځل به الله معاف کړي. دا خدای ثواب دی او طریقې هغه دارا چې کله مړې هغه لمبول شي کپڑے به ویس سره شي چې کله شهید نه شهید له غسل ورکول کیږي او چې شهید نه نو کپڑے به ویس سره شي او داغه په شرمګاه باندې باز کپڑا ورارتي توریا مولیا او بیا با د لاس کپڑا مپڑا یا څه شاپر چې کمی دستانه هغه واغوندي وتا لول باغی له استنجاو کې کوبو باندې او چې استنجا په کوبو باندې کول نو لول وې سره اوچت کی دې د پاره پر خېټه باندې بوله زور کی راسي چې کا څه ګندګي مندګي وی چاته خارج نو پر خېټه باندې سره اوچت چې په دغه کې او پر خېټه باندې ولې چې قلار زور کوي قلار باندې دې لپاره چې ګندګي ته خارج دا غي نورس چې استنجا ولو کی نو بیا بولا او د سوسی او د سم دغه دی خلیت وارتلی پوزت وارتلی نو باز علماء چې خلیت په وارتلی شي او باز علماء چې نه خلیت وارته ورکی بلکې کپڑا بلمدک لشي او دا لمده کپڑا ولا په خپل کې بری غاخونو په سیو مخودلی شي ظاهر دار چې خلیت وارتل بکار دی پیر د وڅ په طریقه باندې راځي کې او کتن نه پاتې شي فرق نه کوي دا نه پوزت په وارته ولې شي او بیا مخ مولوی زلی شي خیلاس کسل چې او داس کېدلی شي ټول او داس مولوی کی مصب مولوی کی خپل مولوی دی وغیرہ دغه نو سو بیا دغه خی طرف باندې وبرا ورته ولې شي خی طرف باندې او خی سر ولا مکمل وینځلی شي به دغه نو سګر سر چې کوم جواب مولوی وینځلی شي د دوه طرفونو مولوی وینځلی شي سنت طریقه بیا په دې کې دارا چې په دې وبو کې بیر استعمال کړي شي دا په حدیث کې راغلي چې بیر په دې کې استعمال کړي شي او که چرته بیر نه لګو سرانه نه په دې باندې صابون چې کوم نه استعمال ولې شي او چې کله دا غسل لای پرش په اخر کړه چې کله په وبو راړی نه بیا په دې وبو کې کاپور استعمال شي کاپور دا مشهور خوشبوئی دا سپینې دانې لري دا په استعمال کړي شي په دې وبو کې د دې لپاره چې دا یخي عمل زر خرابېږي نه په دغه طریقه باندې بوله غسل هغه ورکی او بیا په کپڑا باندې وچ کی کفن مپن وتواو نه دا طریقه ده د غسل